د مسلمانانو ورونو داسې یو وظیفه درته ښیمه چې کوم مسلمان بنده د بیماری په ټیم کې دا الفاظ وایي الله رب العالمین به دې بیمار ته صحت هم ورکوي او که مرګ ورته راغی نو رب العالمین به د جهنم د اور نه چې کوم دی ساتي. نو زما عزتمندو فرمایي دا څلور کلمات چې چا ووي هغې باندې جهنم اور حرام دی. محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا څوک وایي نو رب العالمین د دې کلماتو جواب رب العالمین براه راست ورکوي او د هغه رب چې هغه د اسمانونو رب دی، د اسمانونو بادشاه دی، د کائنات رب دی، رحیم او کریم رب دی. چې کله مسلمان بنده د خولې نه دا الفاظ باسي نو فورا رب العالمین د هغې جواب ورکوي. نو چې دی په بیماری کې بیماری خو د رب العالمین د طرفه د زما عزتمندو مسلمانانو ورونو صحت خو صرف په جنت کې دی. ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. جنت کې صحت ته بیماری نشته. دنیا کې انسان د بیماری راځي او بیماری دا د رب العالمین د طرفه راځي او د بیماری په وجه رب العالمین د خپل بنده چې کوم د ګناهونه ختمي. فرمایي چې کوم بنده د بیماری په ټیم کې چاهے کدا تب دا کینسر دی، دا توري زړی دی، دا د ګردو بیمار دی، خو چا چې په بیماری کې دا الفاظ وي نو رب العالمین زما عزتمندو فورا د هغې جواب الله رب العالمین ورکوي. هغه څلور کلمات کم دي. اول کلمه دا ده لا اله الا الله والله اکبر. هغه رب چې د هغه سره څوک شریک نشته، هغه رب چې رب العالمین وحده لا شریک ذات دی، لوی ذات دی، نه امریکا غټه ده، نه فرانس غټ دی، نه چین. رب العالمین بادشاهي د ټولې دنیا بادشاه رب العالمین دی. اولې کلمه ده لا اله الا الله والله اکبر. دویمه کلمه ده لا اله الا الله وحده لا شریک له. هغه ذات چې د هغه سره څوک شریک نشته، د صفاتو لایق ذات رب العالمین دی، حقیقي ذات رب العالمین دی، معبود ذات رب العالمین دی. نو دویمه کلمه ده لا اله الا الله وحده لا شریک له. دریمه کلمه ده لا اله الا الله له الملک وله الحمد. چې الله رب العالمین له بادشاهي ده، الله رب العالمین له ټول صفات دي. څلورمه کلمه ده لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. دا الله نبی فرمایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه په خپل امت باندې شفیق او مهربانه پیغمبر دی. فرمایي چې کله بنده په بیماری کې دا الفاظ وایي الله رب العالمین چې کوم دی که ډېره مرګ هم راغی دی به چې کوم دی د جهنم اور چې کوم دی دا نه سوځوي. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو بالخصوص هغه بیماران چې په کټونو پراته دي، بیماری دی وته ده، چاهے کینسر بیمار دی، چاهے چې کوم دی نور منظوره بیماری ده، خو دې کلماتو پابندي کوي. د دې کلماتو ویلو په وجه رب العالمین صحت ورکوي او که مرګ ولراغی رب العالمین به د جهنم د اور نه ساتي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.